بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خالد صاحب چرنګ یو کنه تاسو په خدمت کې حاضر دي. نن چې تاسو سره کوم اپډیټس شیر کوم د تبلیغ جماعت باندې چې کوم الزامات فیک الیګیشنز لګیدلې دي او ویلي شوی دي او په مین سټریم میډیا کې او په سوشل میډیا باندې داسې رومر سرکولیشن کړي نو داغه باره کې زله کلیریفیکیشن کوم او هغه موږ سره ایویډنس ثبوت سيزونه ټول پراته دي. داسې بډیر حضرات چې ته باندې علم نه خو دې ویډیو کلیپ یې سره شیر کې او ته هم د دې پته ولګي دا زه د لپاره شیر کوم. دا یو زموږ د ملک لپاره پاکستان لپاره چې ایمیج ټانش کوي بل زموږ تبلیغ جماعت دا د پاکستان ایمیج په ټوله دنیا کې روشن کوي او خی چې موږ څومره کنټریبیوشن کوو د انسانيت لپاره خیر خوای لپاره د امن لپاره. نو دا وی نیوز خاص کړه د دې چې کوم زتا سره خبره شیر کوم دا وی نیوز چې د پدې کې دی خبره کړو چې منیسټری اف اسلامیک افیرز سټیټمنټ جاری کړو دی جاری کړي په ټویټ کې دا جواب ما ورکړی د خط کاپی مو سره اٹیچ کوم د ویډیو کلیپ مو سره اٹیچ کوم د کې هغه چې کوم خبره کړو د تبلیغي انداوا ګروپ کولډ الاحباب دا کلیر نه ده واضح نه ده لا په دې باندې داري مادي ډاکټر الشیخ لیکلي دي to clarify the confusion and ambiguity surrounding the tweet that says the tablighi and dawa group called al-ahbab دا کم ګروپ سره شاملي ولې شاملي دا دې کنه دې کدا ټول یو دي دا ډېر خبرې پدې کې راځي. The tweet is not entirely clear and no official statement has been released with evidence to support the claims. دا پدې کې نه دي شوی مونږه we have great respect for the government and citizens of Saudi Arabia that none can make us apart and instead the relationship will be further improved. مونږه د این جواب غواړو دا خط کاپی اٹیچ کوم تاسو وګوره د وی نیوز ویډیو کلیپ هم اٹیچ کوم چې کوم کې دا خبره تاسو سره شیر کوم دا غینه ټول اخلم او د دې یو ثبوت تاسو سره وړاندې کوم په دې لګ بډ وډ کې کلیپ کې نور انفارمیشن راځي هغه تاسو سره بیا ټایم ټو ټایم شیر کوم. بیا په دې کې دی پاکستان سره ګروپونه شریک کړي دی کلیریفیکیشن پاکستان الریډي کړی دی مخکې مو ته کړی دی فورن افیس هم کړی دی ټایم ټو ټایم پریس کانفرنس کې بریفینګ امبیسی مور کړی دی 2008 بارسلونا بومینګ دی په دې ویډیو کلیپ کې یاد کړی دی ریپرزنټیشن ما شپږو کال کړی دی زموږه چې کوم تبلیغ جماعت خلک ګیرو فولز الیګیشن باندې کمپلیټ بیسلیس ګراوندز او یو پروټیکټډ وټنس چې هغه دی کم کسو اداغه ریکارډ پورا کریمینل واغه ایز ا وټنس استعمال کړو د دې تبلیغ جماعت خلاف بل دادی چې هغه ثابت شو مونږه چې ریونج نه لو مونږه دا خو چې اندر لپاره داسې اونکی بل دا چې 2008 بارسلونا بومینګ کې چې کم کیس چلیدل پای کې فیک ویډیو کلیپس استعمال شو دا کم ګروپ هغه پر ریکارډ کی دي بل وټ جمونګه مظهر حسین صاحب وټنس ته هغه 2 لک یورو افر هغه ته شو رشوت چې ته دا ورکو د دې خلاف ته گواہی ورکا هغه د انکار کو هغه ویزه د گواہی نه ورکوم هغه ریجیکټ ولې چې د زموږ د پاکستان ایمیج ترنش کیږي زموږ ملک زموږ د سټیزنز اندر لپاره بنور خلک داسې بدنامي کې پدې کې نو دای د لپاره دا خبره شی دی ریفیوز کړو امبیسی ان میډرډ کې پکای چې پدې بریفینګ ورکی او جواب ورکی بل پاک فورن افیس پدې باندې جواب ورکی چې تبلیغ جماعت دنیا کې زی هغه د ایمیج ریپرزنټیشن کوي کم کرایم کې هغه انوالو دي او د دې چې سوي د دې باره کې پیر ریویو جرنلز او بوکس کیس سټډیز آرټیکلز ډېر لیکل شوی دي ریسرچ شوی دي ولګ لګ ځای کې لینک کوي ملک سره یا تبلیغ جماعت سره نو دا سند دي کول پکار راي باندې موږ ته پکار چې خپل ټیم ورکی آی باندې موږ قدم والو او موږ ریسپانس ورکو ټایم په ټایم د دې لپاره موږ خپل لیګل ټیم ور پکار دي چې دا په هر ملک وي ټول دنیا کې مهنت خور دي دا موږ ته په ارزه کې پکار دي چې هغه ایوری ټایم پای باندې ریسرچ کوي او ځان اپډیټ کوي چې دنیا کې سکیږي زمونږ باندې الزامات لګي نن په مونږه کدا کار مونږه د لیګل کار نو کړي او د دې ایویډنس ګراوند مونږ نو شریک کړي نن به ما په دې خبره نشو کولی خبره دا چې مخکې تاسو سره ویم دا 2008 خبر او شو مخکې دی الزامات په تبلیغ جماعت لګولې دي زه ټول حضرات ته ریکوست کوم درخواست کوم چې اختلاف وکړي مونږ په یو ګلدسته وځان یو ګلدسته په شان دی یو چلیږو ځان یو ګلدسته جوړ کړ څنګه او روان دي دا چې 2017-18 کې سوچي کې ما وزټ پاکستان تم کړی حضرات سره ټول سره می خبرې شریک کړي ام یو ګلدسته شي کني غیر بداسه الزامات زموږ د کمزوري په وجه په موږ باندې بلګي نو دا می تاسو سره زکوي اغي ویلي د سټرکچر از ډیسنټرلایز د تبلیغ جماعت ولې چې زموږ کمزوري ولیدا نو موږ کمزوري چا کړي د سکړه چې کوم مجرم دی هغه دی
دغه ته سزا ورکړي شي، عدالت ته وي پیش کړي شي، او چې کم نیوي هغه سره د انصاف وکړي شي. زه د حضراتو ته ویم چې په یو ځای شي بار درته ویم چې یو ګلدسته شي، او نورم زمونږه حضرات د دې نه به ان شاء الله فائدہ اوچته کیدا چې کوم انفارمیشن ډیسکلوز کوم تاسو سره. نیوز ریلیز آرټیکلز آنلاین موجود دي چې کوم 2008 کیس ما چلولې دي، هغه پریس کانفرنس دي، لیګل کمیونیکیشن د ما شیر کړی اتھارټی سره، هغه اپ ټو ډیټ دي. په امید لرم چې هغه ګراوند چې کوم پریپیر دی کې ایویډنس موجود دی چې هغه به فورن افیس سپانیش امبیسی سره په اسلام آباد کې فایل کړي ان شاء الله. په دې باندې زمونږه ایمیج به امپروو دي، زمونږه د سټیزنز، زمونږ د ملک، زمونږ د ټولو. نو دا می تاسو د انفارمیشن د دې لپاره شیر کو چې کوم سټیټمنټ باره کې د سعودي عرب کړی دی هغه به مای باندې کلیریفیکیشن وکړي، زمونږ امبیسی ته نو غواړي، زمونږ داسې حضرات المکرام دی وته لیکلي عام سټیزن هم وته لیکي چې مونږه داسې نیو، مونږ باندې د الزامات زمونږ ایمیج اثر انداز کوي. دا چې ما تاسو ته کوم کتابونه د دې پروفیسورانو سره ما رابطه کړې دي چې تاسو دا کوم خبرې په دې کتابونو کې لیکلې دي، او دا سه دا بل کتاب په دې کې لیکلې دي، او دا انفارمیشن چې کوم پریونټیو جسټس پالیسی استعمال شوی دا ټول می تاسو سره ولې شیر کړل چې دا زمونږ په مزه لګ سيزونو کې دي دا راولي، مونږ ته پته نه. ما په دې سټډي کړ دا ما مخکې شیر کړی د، خو امید لرم دا انفارمیشن چې دی دا تاسو نظر کې راولي او یو ګلدسته شي او په یو ځای شي. په انګلند کې مانا کمیونټي ته پوښتنه کوي، هغه سره رابطه کوي چې موږ ته جوابونه راکړه، هغه دومره دي د په وجه ما دا ویډیو کلیپ اٹیچ کو نور سره شیر کې او په دې باندې فردر ریسرچ مو کې نور چې کوم انفارمیشن مخکې زما شیر کوم. زما لایک څه خدمتي ما دا ان شاء الله اني ټایم ویل شي دا زموږ د ملک د پاکستان د لپاره چې ایمیج کلیر شي، او د موږ د تبلیغ جماعت د لپاره چې دا الزامات په سوق لګول شي ان شاء الله. دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.